अस्सलाम वालेकुम मलगरो द ढेर ज़्यादा कोशिशों नापस आखिर के द हुकूमत ख्वाहिश पूरा शो और इमरान खान ने गिरफ्तार को इमरान खान ने पकम केस के गिरफ्तार को आगे सिंगा गिरफ्तार को अल तच आगे टीम के कम मनाजिरू हम पदी वीडियो की तास्ता महत एकदम आया पर इमरान खान बांधे तशद्दुद शवे दे और को न इमरान खान दे टीम के पकम जे की मौजूद दे द हुकूमत आइंदा स मनसूबाबंदी दा और पर इंटरनेशनल मीडिया बांधे दे टीम के सर बांधे द मुल्क दे टीम के स सूरत हाल दी आवाम ढेर ज़्यादा पसड़कुन बांधे रावती दी और आया द इमरान खान د गिरफ्तारी सره د پاکستان د عوامو چې کوم مسائل دي هغه به ختم شي او کو نه دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ ملګرو حکومت د دې ټیم نه دا کوشش کو چې عمران خان گرفتار کی نو د حکومت چې کم هغه خواهش او بلاخر هغه خواهش نن د حکومت پوره شو او نیب عمران خان گرفتار کو نو اوس تاسو ته دا ویم چې آیا په عمران خان باندې ست تشدد شوه دی او غونه خدای نه مخکې تاسو ته ویم چې عمران خان څنګه گرفتار کو او عمران خان په کم کیس کې گرفتار کړی دی نه عمران خان په القادر یونیورسيټي کیس کې نیب والا گرفتار کړی دی او دې ټیم کې عمران خان چې دی نو هغه نیب چې کم مین اپیس ته پراول پنډي کې هغه طرف ته بوتل دی او عمران خان موجود دی دا اسلام آباد های کورټ چې کوم چیف جسټس ته هغه هم په دې باندې نوټس اغشتري او هغه دا یو ډېر غټه داوا کړی دا چې نیب هغه نه دی گرفتار کړي نو اوس تاسو ته دا ویم چې عمران خان څنګه گرفتار کو عمران خان څنګه نن تاسو ته پته ده په اسلام آباد های کورټ کې د هغه پیشي وا دغه ټیم کې هغه بایومټریک تصدیق د پاره په هغه کمره کې موجود او تاسو ته دا پته وي چې هغه اسلام آباد پولیس نه دی گرفتار کړي بلکې هغه رینجرز گرفتار کړي دي او دغه ټیم کې دا اجازه چې کله یو کس بایومټریک کمرې ته دننه شي نو هغه ټیم کې الته کوم نه صرف د هغه ځای چې کومه عمله د هغه الته موجودي خو دغه ټیم کې نیب رینجرز والا رالل او هغوی د هغه کمرې چې څومره شیشې دي هغه ماتې کړې او عمران خان گرفتار کو او دا تصاویر تاسو په سکرین باندې کتئ شئ د عمران خان چې کوم ویلچیر دی هغه هم مات کو او اوس د حواله سره صابر شاکر سینیئر جرنالست هغه دا یو غټه داوا کړې دا چې عمران خان د ټیم کې په دې حالت کې نه دی چې هغه په عدالت کې پیش شي ځکه چې اسلام آباد های کورټ دا حکم ورکړی دی چې عمران خان د عدالت کې پیش کړی شي اسلام آباد های کورټ کې د حواله سره کیس هم روان دی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د حواله سره نوټس اغشته دی نو اوس ګورو چې اسلام آباد های کورټ د حواله سره څه فیصله کوي د ټیم کې د عدالتونو یو امتحان هم شروع شوی دی ځکه چې دا پړومبي ځل باندې وشو چې د چیف جسټس په عدالت کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یو کس گرفتار شوی وي او بیا د یو ملک سابقه وزیر اعظم او د ټیم کې د پاکستان د مقبول ترین پارټي مشر هم دی نه دا پړومبي ځل باندې وشو اوس د عمران خان چې کوم وکیل دی نو هغه د حواله سره یو ډیره غټه داوا کړې ده او هغه دا ویل دي چې اسلام د عمران خان چې کومه خوب خپوا زخمی خپدا نه پاغه باندې تشدد شوی دی او عمران خان د راډ په ذریعہ باندې په سر باندې هم وهلې دي عمران خان راخکو په ذریعہ باندې بوتلې د گاډي کې چولې دي او پاغه باندې تشدد هم کړی دی او هغه ټیم کې هغه ته نازیبه الفاظ یعنی کنزلې هم وتکولې دا د عمران خان وکیل دا داوا کړی ده اوس اسلام آباد های کورټ د دې واقعیا نوټس غشتي دي دا تصویر تاسو په سکرین باندې کتئ شئ چې څنګه د یو ملک یو سابقه وزیر اعظم د گریوان نه نیولې دی د کپړو نه نیولې دی او غار اخکی او گرفتاری نه دا یو قسم لا د یو سابقه وزیر اعظم توهین هم دی دا یو قسم لا بیزتی دا او اوس د ټیم کې دا تصاویر چې کوم مخه ترازی یقینا هغه د ټیم کې عمران خان د پاکستان یو مقبول ترین لیډر دی او د پاکستانی قوم به دا تصاویر چې دی هغه به ډیر ټیم پورې یاد ساتي او هغه به نه ایری اوس تاسو ته دا وایم چې د حکومت آینده منصوبه بندي څه ده څنګه تاسو ته پته ده چې کوم زمونږ د ملک وزیر داخله دی رانا ثنا الله هغه اوس لږ ټیم مخکې دا ویډیو چې زه ریکارډ کوم د دې الیکشن مخکې په ټي وي باندې دغه ما یو نیوز کانفرنس کته په پی ټي وي نیوز باندې هغه کې هغه داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هغه زه تاسو سره نشم شریکولی خو یو څو میاشتې مخکې هغه په یو ټاک شو کې هغه دا خبره کړې وه چې زما دا خواهش دی چې زه دا وایم چې عمران خان مونږ گرفتار کو او هغه بیا مونږ بلوچستان ته یوسو هلته مت جیل دی هلته منتقل کو نو اوس د حکومت دا هم منصوبه بندي کیدی شي چې عمران خان د دې ځای نه د پنډۍ نه منتقل کی بلوچستان ته نو اوس د حکومت دا منصوبه بندي ده او بل اړخ د پاکستان عوام چې دي هغه ډیر زیات په ګڼ تعداد سره په سړکونو باندې راوتی دي د خپل لیډر عمران خان سره اظهار یکجهتي کوي او یقینا د ټیم کې قوم له پکار هم دي چې هغه په سړکونو باندې روزي په انټرنیشنل میډیا باندې د ټیم کې صرف دوه خبرونه دي یو دا چې عمران خان گرفتار شو او بل دا چې د پاکستان ټول عوام د ټیم کې په سړکونو باندې روتی دي یو څو ورځې مخکې د چین وزیر خارجه پاکستان ته راغلی او هغه حکومت ته ډیر واضح پیغام ورکړی
چې یاره تاسو خپل منځ کې استحکام راولې، نه آیا دا هغه استحکام دی د عمران خان گرفتارۍ سره په ملک کې چې کوم استحکام دی عدم استحکام دی هغې کې به اضافه کیږي؟ او بل اړخ ته تاسو دا هم وایم چې آیا د عمران خان گرفتارۍ سره دا موجوده چې کومه مهنګایي ده دا به ختم شي، دا موجوده چې کومه بېروزګاري ده دا به ختم شي، دا چې کومه بدامني دې ټایم کې په پاکستان کې شروع ده آیا دا بدامني به ختم شي او که نه دې کې به اضافه کیږي؟ نور چې د پاکستان د عوامو مسایل دي آیا دا مسایل به ختم شي؟ کو چېرې دا مسایل د عمران خان گرفتارۍ باندې ختمیږي نو زه خو وایم چې عمران خان یې ډېر مخکې گرفتار کړو چې دا ټول مسایل ختم شي، ځکه چې دا حکومت چې کومه ټوله ترجیح ده نه هغه دا ده چې یاره موږ د عمران خان گرفتار کو او بلاخر د حکومت چې کوم خواهش و هغه نن پوره شو. د عمران خان حوالې سره څومره اپډیټس وي د عمران خان گرفتارۍ حوالې سره دا ټول به انشاءالله په دې پیج باندې زه تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.